نو دا بس کیږي ګاډ راته څه بندوبست نشته دغه روډ دی بده باندې خو د 1000 روپۍ ورکه گاډي والا وي زده د 7 روپو گاډي بل 1000 روپو په نه خرابوم خو بس د مریض حل دار چې بس انتظار دی د مرګ یې ها بالکل السلام علیکم. خیال دا دی چې زمونږ نن وخت کې موږ د غټ تکلیف ته په دې وجه باندې چې روډونه او بند شوي دي د واورې د لاسه د درېیمه ورځ د واوره ورېږي او اوس په دې ساعت کې لږ موسم صحیح شو خو د دې موسم په وجه باندې خو صحیح شو خو روډ موږ ته لکه بند دی د تقریبا د میاشتې پورې یا 20 ورځې پورې دا ګاډي ترڅو چې نور اور نه شي هغه پورې دا روډ به بند وي مطلب چې نو دا روډ به بند نو موږ ته ګاډي نه راځي او کم سامانونو ضرورت دلته نو موږ ټول دا غریبانه غریب علاقه ده او دې وجه نه لکه موږ دا درخواست کوو چې حکومت ته زموږ سره دې باره کې تعاون وکړي او دا روډونه دې موږ ته کولاو کړي. مونږ تقریبا دغه نه شروع شي د شنګړې نه کله شنګړې د کلی نه په دې خوا بیا چې دا شنګړې کړنو او په دې خوا کې بلا شي علاقې راځي ټولو کې بیا بالکل گاډي په دې خوا نشي راتللی که دې نه د واري نه مخکې کلک باران به وشو نو خو په بند کې خټه ده ډیره زیاته خټه ده په هغې کې به گاډي سلیپ کېدو یو گاډي هم نشي راتلو نو ستاسو د حکومت نه څه مطالبه نن سبا چې کوم د پی ټی آی ګورنمنت په هغې کې سدید چې کوم دی سدید صاحب هغه مونږ هغه د دې په ټول علاقې ښه ووټ ورکړلی نو هغه نه څه مطالبه ده هغه نه مونږ دا مطالبه ده چې زمونږ لپاره د دې د غریب علاقې لپاره د همدردي وکړي د زمونږ سره د دې روډ صفایي چې زمونږ ته راتګ په اسانه شي ولې چې قاچر دې طرف ته راځي که گاډی راځي نو راتلی نه شي نو موږ د غټ غلې د وړو ته قلت دی د دې د لاسه د ډېره به مهرباني په موږ باندې. ټیک شو کاکا ډېره مننه ستاسو. دلته موږ سره نور مشران کشران ولاړ دلته موږ سره بل یو ځوان ولاړ دی دنه موږ تپوس کوو چې د روډ په حقله څه خیالات دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی ستاسو څه خیالات دي د روډ؟ بس خیالات خدا دي چې دا حالات په خپل حل وي او جمی خپل صدر را خور کړی دی موږ ته پریشانی د هر طرف نه ده یو خو د خوراک څښاک په اعتبار سره بل د حکومت ته ډېر غټ پریشان یو نن سبا مهنګای چې کوم ډېر په روز بروز مهنګای ورځ د ورځې روانه ده تا ته پته ده چې په نور ریټ په بونیر کې 1500 او نن خطابوس کو 1120 د یوې تروړې وړو نو په یو ورځ د ورځې لکه ریټونو بر روان دي یو خو د بازار دا ریټ شو د حکومت د طرف نه دا ریټ شو بل طرف ته د لارو ته د زمونږ د روډونو ته ګوره بیا به د گاډو پریشانې شي هغه خدا غریب سړی خو بچ دلته که اوس مریض شي داسې ایمرجنسي شي چې تاسو مسله شي نو گاډي واډي خو دلته بالکل نه چلیږي نو دا بس کیږي گاډ راته څه بندوبست نشته دغه روډ دی بده باندې خو د 1000 روپۍ ورکه گاډي والا وي زده د 7 روپو گاډي بل 1000 روپو په نه خرابوم خو بس د مریض حل دار چې بس انتظار دی د مرګ یې ها بالکل تاسو ملګرو تاسو خبرې اورېدې د آتش تر کوټکی د چغړزو د خلکو د دوه څه خیالات څه احساسات او تاسو اورېدو نو مونږه د اعلی چې کوم چارواکي دی حاجی سدید الرحمن صاحب او شوکت یوسفزئی فیصل زیب خان د دوه زموږ د مطالبه چې مونږ ته د فوري د روډ څخه هغه وکړي شي چې دا روډ زموږ د گاډي د تلو قابل شي نو دلته موږ سره بل ځوان ولاړ دلته تاسو کو چې تاسو خیالات دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ډیره مننه د روډ خو جوړه لازمي خبره چې مشکلات خو ډیر زیات دي او تقریبا کم سے کم دا خو موسم مزید نورم خرابېږي په خوا او د مریض پورې نو مریض خو تقریبا چې موږ ته 2.5 غنټو سفر دی کنه مثلا هغه شنګړې غنډه ولا باندې نو پیادل بدا سفر کو په ورو کې خدای دې نه کې حکم چری مریض شي دغه شان دی راشن دی هغه موږ د شارټ دی بلکې که ګران یوم څه مسله نه کوي خو بهرحال لکه ګران قیمت خیر دلته ډیر علاقه زموږ د غریز علاقه دلته ډیر غریبانان وي هلته که ګران وي نو موږ ته ارزان وي نو د راوړو ته مشکل دی او که ګران وي بیا خو ډبل مشکل ته نشي راوړلی دی خو کنه ولې چې هغه ځای له خو ته په اوږه څه شی نشي راوړی دلته کې بل دغه شان دی ډاکټري لحاظ سره میډیکل لحاظ سره دوی نشته دی هر طرف ته لکه موږ د مشکل حل دا دی چې لکه موږ ته د روډ پوخ کړی شي د شنګړې کنډاو نه واخله ته
تیشتو پورې دا تقریبا کافي خلک دی 2.5 لاک خلک خو به د ایریا باندې به پریس ډېر لوی علاقه ده په دې کې د خراو ریجبند سم پټې او ګړو ګړي سله مساغلو سره او نختور او دا ټول علاقه په دې کې راځي تورانه شو دا ټول په دې کې او نو لکه کافي مشکل ډېر زیات مشکل ده خو لکه فرست ټایم اور شو لکه ودې کال کې کنه دا خو مسجد لا نور به کېږي 3 میاشتې د ووري دي کنه نو دې موږ لکه مینت کو ورته چې دې سهل روکړې شي چې زمنګ دا رول خاص تور کې دا رول نور خو منګي شو دغه شو خو د ګورنمنت کار دی مشکل چې زمنګ دا اواز ګورنمنت تور بهرحال رسینو موږ دا غونم دا اپیل کو چې لکه بده منګي منته دیم لګ دغه کی کنټرول شي ډېر مننه دا ملګرو دا وخت تاسو کته شي دلته چې کم زموږ د روډ صورتحال دا تاسو بالکل خپل موبایل په سکرین باندې کته شي اخو دا روډ تاسو کته شي او دی خو حالت دکانداران دی لګ مارکیټ ته باغې کې به دکاندارانو سره خبرې کوو د روډ او د حالات چې موسم دی هغه باره کې څه خیال وسوي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو د روډ هغه باره کې څه خیال تاسو ته چې کوم روډ بنوي گاډي نه چلیږي نو تاسو ته سوداګانی څنګه راځي بسم الله الرحمن الرحیم زمانو معرف الله آتیش کوټکی ما نو شیخ ټول تاسو معلوم دی چې روډ بني نو سودا په قچرو راځي اوس خو اصل کې منګي ډیره زیاته شوې ده ایزه اوس موږ 1200 روپۍ ته روډه خرڅو دوړو نو دا شان دي چې په قچرو باندې سامان راځي دا کرانی بیا ډبلیږي تقریبا 100-150 روپۍ بیا په یو روډه باندې کوي راځي نو بیا دا غي سره د عوامو ته ډیر تکلیفي او ورته بیا وړو شو دا د روډ څه د ګورنمنت نه څه خواسته چې روډ زموږ چې کوم دی روډ کچره په دې جمی کې بیا بالکل گاډي نشي راتلې نو تاسو څه خواسته خاص خو زموږ دا چې روډ له پوخ کړي شي خیال لري چې تګ راتګ آسان شي او خلکو مشکلات آسان شي دغه زموږ خواهش دی ټیک شو ډېر مننه دلته موږ ولاړو بلا شي کسان نورم ولاړلی دا مشران کشران ټول او تاسو وکړو زموږ د روډ چې کوم حالات دي او د موسم چې کوم دی او د منګای چې نن سبا کوم ورځ منګای روانه ده هغه باره کې خلکو احساسات او تاثیرات تاسو ووري د آتیش ته د کوټکی د چغرزو د خلکو خبرې تاسو ووري ټولو خیالات احساسات تاسو ووري چې دلته موږ د څه مشکلات دي او څه هغه د دې په حق لازم د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ ته د روډ کې څه هغه وکړي چې موږ ته کم سي کم د مریض او د کم چې د اشد ضرورت چې کم راشن دی هغه موږ ته راتلی شي په دې جمی په دې موسم کې د کیمرامین امین یوسفزئی سره سیف الله یوسفزئی زموږ ټي وي ضلع شانګله